د نبی علیه الصلاۃ والسلام به د خپلو بچیانو سره د خپلو نونو سره ډیره زیاته مینه محبت کوله. امام مسلم رحم الله د عائشه رضی الله تعالی عنها نه بهترین روایت نقل کړي، وایي چې موږ به د الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته ناستو، په دې کې به فاطمه رضی الله تعالی عنها رااله. وایي دا هغه زنانه وه چې په مزل کې، په قدمونو کې، په تګ راتګ کې، په خوی بوی کې، په ناسته پاسته کې د الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې ډېره وه. وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به ورچت شو ته وویل چې مرحبا بابنتي، زما لور ته د خوش آمدیدي، په خیر رالی دي ورته. نو ډېر په ښایسته طریقې سره به ورچتېدو. د وجې نه خپلو بچیانو ته هغوی ته مینه ورکوي چې کله که راشي، شپو ته راشي، بچیان یې درکه راشي هغې ته ډېر عزت او ډېره مینه ورته ورکوئ. عایشه فرمایي وی ما رأیت احدا اشبه سمتا ودلا وهدیا برسول الله صلی الله علیه وسلم. وای ما د الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په پاتېدلو، کېناستلو، په طور طریقو کې بل هیڅوک داسې مشابه نه ولیدلی څومره چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. چې کله به م راله، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام به د هغې ډېر زیات استقبال کوه. فقبلها واجلسها فی مجلس، مخ به وله ښکل کو، د ځان سره به په مجلس کې کېنوله. دومره مینه محبت به نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلې لور ته ورکوله. او فاذا دخل هو علیه قامت من مجلسها، نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته ورپاڅېدو او دا مخ به وله ښکلاو. نو د وجې